د کې پی کې حکومت د غریب عوامو د پاره یو ډیر غټ سټیپ اوچت کړی دی د هیل کارت نه پس د غریب عوامو د پاره غریب عوام نه کې پی کې چې څومره هم خلک دي غریب دي او کامر دي اې د پاره د کې پی کې حکومت یو ډیر غټ ریلیف ورکول والے سره پاره هم تفصیلا خبره کو بل مولانا صاحب یو عجیبه خبره کړې ده چې اسمبلی ناجایزه اسمبلی ده او دوباره د الیکشن ډیماند هم کړي پاره هم تفصیلا خبره کو بل د برتانیا شل د ارکان اسمبلی خط لیکل د عمران خان رهایی د پاره د مخکې د امریکای 2 کسانو ارکان اسمبلی چې کوم وغي خط لیکل د عمران خان د رهایی د پاره په دې هم یو ډیر غټ اپډیټ ته بل نن ډیر دوا غټ کارونه کېدو ولدي د سپریم کورټ نه دوه غټ خبرونه راتلو ولدي اډیالا جیل کې د عمران خان ټرایل دوباره شروع کېدو ولدي دینه علاوه بل به کم غټ خبر د سپریم کورټ نه راځي نو پاغه هم تفصیلا خبره کو ډیر اهم اپډیټس دي په دې ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټول نه پهله خو د کې پی کې چې کم عوام دي که غریب دي او کامر دي اې د لپاره پی ټی آی کم ریلیف ورکول ولې د پاغه تفصیلا خبره کو جی کې پی کې عوام کې پی کې حکومت د الیمین ګنداپور ټیم چې کم دی ای دا فیصله کړی دا چې هیل کارت نه پس د کې پی کې چې کم عوام دي که غریب دي او که امیر دي خو چې 60 سال نه پس کم یو سړی وفات شي 60 سال نه پس نو داغه لواحقینو ته 5 لک روپۍ ملاويږي او 60 سال نه چې چا عمر کم وي او هغه وفات شو نو هغه لبا داغه لواحقینو لبا 10 لک روپۍ ملاويږي د پر خپل شرایط دي جدا نه چې بس هر یو سړی وفات شي ځکه په کې پی کې خو دروازه ډیر خلک په وفات کیږي ډیر خلک په پیدا کیږي هم ډیر به وفادار الله پاک کارونه لري چې کې مون خبره نه کو خو د لپاره خپل شرایط او ضوابط پي چې پاغه باندې کمپلیټلی سوک راځي نو ایته بدغه پیسې ملاويږي شرایط پسې اکچره نیکسټ ویلوګ کې بدر سره کمپلیټ شریک کم چې کوم خلکو له بدغه پیسې ملاويږي 60 سال نه پس عمر نه کې 60 سال نه پس چې کم سړی وفات شي داغه واحقینو له 5 لک او 60 سال نه چې کم کسان کم یو غي وفات شي داغه واحقینو له 10 لک روپۍ خو هر یو تنه غوري د دې لپاره خپل شرایط وي هغه سدي په نیکسټ ویلوګ کې ان شاء الله تاسو سره شریک کوم مخکې اوس راځو جی مولانا صاحب حواله سره مولانا صاحب پرون یو واجبہ خبره کړې ده مولانا صاحب ویلي دي چې د اسمبلی جایز نه ده او په ملک کې الټی ګنگا بہ رہی ہے ملک چې کوم دی الټا روان دي او دغه د نوی الیکشن مطالبه هم مولانا صاحب کړی ده چې په ملک کې د الیکشن او کړل شي جی او اسمبلی له ناجایز ویل دي چې مولانا صاحب پته نه لګي چې په کم سنس باندې دا خبره کړې چې اسمبلی جایز نه ده خو ځکه چې د اوس کرنټلی د یو لس ورځې مخکې د آئینی ترمیم کې هم دی حکومت لوټ ورکوم دی حکومت سره یو ځای شو آئینی ترمیم د پاره نو چې جایز نه و نو سره مولانا صاحب په کم اسمبلی په کم خیال ویلي دا جایز نه ده کچره جایز نه بیا وټ ورکول له ضرورت او بیا وټ کې ناستل ور سره ضروري خو بیا هم مولانا صاحب د نوی الیکشن ډیماند کړی دی خپل برتانیې شل ارکان اسمبلی چې کوم دی خط لیکل دي د عمران خان د رهایی د پاره د مخکې د امریکای 2 ارکان اسمبلی د عمران خان رهایی د پاره مطالبه کړې و اوس په انټرنیشنل سطح باندې به هم د عمران خان رهایی حواله سره پریشر راځي زموږ په حکومت باندې جی زه اوس خلک وایي چې عمران خان په امریکای له ابسلیوټلی ناٹ ویلیو نو بیا څنګه د امریکای 2 کسانو لکه خط لیکلو نو ګوره په هر ملک کې 2 قسم په حکومت کې 2 قسم خلک یو حکومت کولو ولا یو اپوزیشن ولا نو عمران خان حکومت ته ابسلیوټلی ناٹ ویلیو اپوزیشن ته نو ویلی نو اپوزیشن به خپل ووټینګ زیاتولو د پاره په امریکا کې د دنیا پاکستانیان دي چې نېشنلټي هولډرز دي دا غي ووټ تیلته نو دا غي سمپاتی ګین کولو د پاره یا هر څه د پاره اپوزیشن ویلی دي د اپوزیشن 2 کسانو خط لیکلو د عمران خان رهایی د پاره حکومت نو لیکلې عمران خان حکومت ته ابسلیوټلی ناٹ ویلی اپوزیشن ته نه دی ویلی نو اپوزیشن چې کوم دی د عمران خان په فیور کې نو دوه شل د برتانیې اسمبلی نه هم شل ارکان اسمبلی خط لیکل دي د عمران خان رهایی د پاره خپل نن دوه غټ کارونه کېدو ولدي د اډیالا جیل چې کومه دروازې دی هغه د عمران خان وکیلانو د پاره او د صحافیانو د پاره کولاویدو ولدي د عمران خان به 190 میلیون پاوند کیس کې ټرایل وی چې د غیر لپاره به وکیلان همزي او صحافیان به همزي نو د عمران خان به وکیلانو سره ملاقات کیږي صحافیانو سره هم کیږي عمران خان د آئینی ترمیم حواله سره سوی د الیمین ګنداپور حواله سره سوی دا بار راتلونکي ورځ نیمه کې پته ولګي ځکه صحافیان به ورزي انټرویو به د عمران خان د جیل ناراضي جی بل چې کم غټ خبر دی غدار چې نن به فل کورټ هم لګي ټول ججز په پای کې شرکت کوي په دغه فل کورټ کې به حکومت چیف جسټس صاحب چې کوم نه وي چیف جسټس یحیی افریدی دغه هم پته ولګي چې کوم طرف ته د خپل فیصله بوزي سکه یې نه کوي راتلونکي ټایم کې به دغه هم اندازه وشي نو فل کورټ کې څه فیصله راځي ججان سره مطالبه کوي بل عمدغه نیوی چیف جسټس یحیی افریدی
راتلو سره چې څومره هم د دهشتګردۍ کیسونه دي هغه اوپن کولو اډر یې کړی دی نو زیات د دهشتګردۍ کیسونه خو د پی ټی آی په کسانو باندې دي نو حکومت په دې هم تشویش کړی چې اوس په د حکومت د پی ټی آی کسانو ته کېدای شي د ریلیف ورکړي نو دا راتلونکي یو څو ورځې چې کومې دي ډېرې زیاتې اهم دي چې دا نوی چیف جسټس کم طرف ته ځي څنګه فیصلې کوي او پاکستان کم طرف ته بوځي د موټ پته به یو څو ورځو کې ولګي نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام